السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ملګرو، یو ویډیو مې د نظر تیر شوه. دا تصویر تاسو کتلی شئ د دې ملګري د مولانا بجلیګر صاحب نور الله مرقده زوی مولانا قاسم بجلیګر صاحب باره کې کړې ده او ډېر څه نازیبه الفاظ استعمال کړي دي او توهین یې کړی دی. نو محترمو، دې ملګري ته زه ویل غواړم چې ګوره، علماو باره کې ډېر احتیاط کوه او د دې خبرو نه تیر شه، ورنه ستا مشران موږ ته معلوم دي، خو علما دي د دې د وجې موږ د هغوی عزت کوو، احترام یې کوو. نو محترمه، د دې نه واوړه او په آسان الفاظو کې درته وایم چې چھوٹا منہ بڑی بات. ته وایې چې مولانا قاسم بجلیګر صاحب د خپل پلار نوم یې خراب کو، نو داسې نه ده محترمه. مولانا قاسم بجلیګر صاحب چې کوم دی د مسلمانانو او بالخصوص د پښتنو په زړونو کې د هغه دپاره ډېر احترام دی. خپل پلرونه او چې چا بدنام کړو نو هغه دا خلک دي، ناس قرآن ته وي او هغه ګډې وډې وایي چې حیران بشي. نو ستا مشر که سیاسي مشر دی نو د هغه حالات هم خلکو ته معلوم دي. دا اوس چې کوم آډیو لیک شوي وو نو بله خبره پکې نه وه سوای د شرمګانه. او دا مذهبي مشر چې دی کوم دی، مونږ خو ډېر احترام کوو، عالم دی، خو مجبوره شو چې تا ته اوس جواب درکو. د ده دا خبرې ته واوره، دا د قرآن درس ته ناست دی، نو قرآن مجید درس ته ناست دی او دا خبرې ته واوره چې څه وایي. کوم دفعه د وهم بعض خلک وایي یاره که مونږ دی لرې کړو نو جماعت به کمزورې شي، مونږ به جماعتونو کې نه پرېږدي، مونږ به ظاهري کې نه پرېږدي. نو قرآن د هغې وسوسې دا وسوسه مه کړو چې دی نه بایکاټ مقاطعو کې د مبتدین مشرکینو نه چې هغې به تاله نقصان در کوي. لن یضروکم چرې نقصان نشي در رسولی الا اذن مگر بد ردې پخلی بد ردې کوي. دا شریان دي، دا مفسدان دي، جماعت خراب کړ، مونږ نه پرېږدي، مونږ ورته نوم خېلو، دا بد ردې پخلی به وي. وَإِن تُقَاتِلُوكُمْ اگر جنگ جوړ شي د دې سره نو وابړی شا یولوکم الادبار، وابړی دی تاسو شا سمانا دی مستقل نه دی کلک نه دی. کچې مقابله شروع شو نو کته لګو کډېری نو دی به شکست خوري. قرآن کنزل کړی دی خو دې نشم کولای هغه شانته بامانه. یعنی دلا سره نور څه کوي وایي دا دوباره نه غواړي، یعنی بس د دې تورم دادا تماچایم دادا کته دای وې ټکه نو یو ټکو مې ما د بر واخله. دا معنا ده نو قرآن په جوش کې قرآن داسې الفاظ استعمالوي. موږ نه ویل راځي او دلا کونه ورکه دلا تا خو کارم داري توس ما ته چې جماعت په خراب شي تاسو کار د مشرانو داو. قرآن وای نو د دې دلګان کونیانو نه تیریږي ا دې ځان سره شاملې قوم باقاعده معنا نه جوړ کولې. یعنی قرآن په زور سره دا چې لفظ ویلې چې دې د اصول نه مني او د جماعت کې ني نو دا بے غیرته کونی دې ټول ملکونه ور کړی. استاد راغله درته جمعیت ته دا واغه اته دا وي یولوکم الادبار د دې ډېر معنی دي. ثم لا ينصرون بیا به انداز نشي دی والشه په دې ذلت دې موږ دا عمل ته همیشه دې ذلیل او رسوا ارچته. محترمو، دا خبرې تاسو واورېدې نو اوس تاسو انصاف وکړئ چې مولانا قاسم بجلیګر مولوي صاحب غلطي خبرې کړي او که د دې مشر غلطي خبرې کړي. افسوس په کوم شي چې ویډیو کول پکارو په هغې ته نه ده کړې او په کوم چې نو کول پکار نو په هغې ته ویډیو جوړه کړې ده او بیا
په ویډیو کې دام وې چې په دې نظام کې چې څوک شریک یعنی د پاکستان په نظام کې نو قرآن مجید به د قیامت په ورځ د هغه په مقابله کې ولاړي نو په دې نظام کې خو تم شریک د شاته جنډه دی لګولې ده او د یو لیبرل جماعت جنډه دی لګولې او ستا مشران هم پکې شریک دي همدغه ستا مشران کله د جماعت اسلامي سره په سټیج ولاړي او کله تحریک انصاف سره په سټیج ولاړي دا څه د په ولې ودرېږي خپل مفاد د پاره ولاړ دي کنه یو طرف ته وایي چې سیاسي دا جمهوری نظام دا ټیک نه دی او بل طرف ته د خپل مفاد لپاره د جب د ډکولو لپاره د جماعت اسلامي سره مدريږي او تحریک انصاف سره مدريږي او د علماء حق په مقابله کې راځي او بیا ته وایي چې علما او اختلافات جوړ کړي دي او خلک جماعتونو ته نه راځي او په مولیانو پسې مون نه کوي نو اختلافات چې چا جوړ کړي خلک هم معلوم دي یو راپاچی یو ته کافر وای منیر شاکر صاحب شیخ طیب صاحب پسې لګی او شیخ طیب صاحب د راپاسی منیر شاکر پسې لګی هغه وای دا منکرین حدیث دی او هغه وای دا منکرین حدیث دی نو اختلافات هم ستا مشران جوړ کړي الحمدلله زمنګ مشران اختلافات نه دي جوړ کړي او الحمدلله موږ جمعات هم زو منظم کو او الحمدلله حق مراته معلوم دی باطل مراته معلوم دی حق او باطل تاسو تر اوسه پورې ونه پیژاندو یو سړی دی سپې ساتي سپیلو بی تاغه پسې روان یو بل طرف ته یو عالم دی د حدیثو درس ورکوي او ته داغه باندې ویډیوګانې جوړې راځي د هغوی توهین کې نو محترمه دا مه کوه د دې نه واوړه د 15 روپو ګټلو دپاره په سوشل میډیا باندې د خپل فالوور زیاتولو دپاره نو د دې قسمه خبرو نه واوړه محترمه او په اخره کې د مفتی زرولی خان صاحب یو څو کلمات د دام لګواورئ نو محترم ستاسو دغه حال دی الله دې سره زموږ در باندې رحم وکړي السلام علیکم ورحمت الله پنجپیری بدعتی پنجپیری نیا طرز کے بدعتی دا پنجپیری مثال دا چینی دے دا پیسه دے چې دې بالغ شي نو په مور خېږي پنځپیره چې له سبق نیم ډیرو یا اکثر خو ویلې دي نیمګړی ویلې پنځپیره